ما تاسو ته ویله د پردي کار کې به غرض نه لري. اکثر دپاره ما زندگی ټوله مزاحیه زندگی تېره کړې. سن 90 کې زه لاړم ابوظبي ته، متام ته، هغه طرف نه څه تلم، کورمیوال باندې خدای برکات نازل کړه. بیا تحفې کې یو د ایثار والا ایګیري والا چارج والا ماشینیا هلته یخې و. راغلم متام اعدام وکړه. 5 بجې به یې څه ګاډې دېر شي، 4 بجې مو کور والاو ته وویله چې د سهار کلولې باندې څه 60 روپۍ ورکوم، خو همدا ماشین سه مې خپله کار کوم. ماشین مې راواخیستې، یوه لکیره مې دلته تېره کړه، د بله مې تېره کړه، درېیمه لکیره مې څه تېروله، چارج ختم شو. چارج ختم شو. زمانو ته مې وویله، زمانو لاړ شو یو نهي ورته راولو. یو لاړ وویله یا ابا یا لالا یا پلانکای، هغوی د دوکان نشي پرېښلل. ورته ومینه خو یې تورو شیشو ګاډ ورته رکوز کړو، تورو شیشو ګاډ ورته رکوز کړو. غلام اکبر حاجي نه مو چترالی ورسره واخیسته، چترالی مو په سار کړه. ویې راکړم نهي ته چې کله کرسۍ کې کېناستم، څه چترالی مو لرې کړه. نهي درته یې چې هغه صاحب دا د څه کړي دي، د لکیرې. ما ورته ویل څه خبرې ما کوه، که ته ملایۍ کې غرض لرې نو ته به بیا دین کې همداسې لکیرې تېروې. دوستان عزیز، هر چا خپل پیر دی، خپل پیر کې خوري کړي دی.